لاهو می پزړو سویداغونه دي او دا روغه سوله چې مونږ وشوم په دې قرآن باندې وشوه روغه سوله چې وشوه او زمونږ د په شپقدر کرکنۍ کلي کې د دوو فریقینو ترمنځ راضینامه سرته رسېدلې ده، کومه چې د میرعلم خان موسی خان کتوزی عابدعلي خان کرکنۍ په کوششونو باندې سرته رسېدلې ده. په دې راضینامه کې د علاقې عوامو علما کرامو په کثیر تعداد سره ګډون کړی و. په دې موقع باندې د علاقې علما کرامو دواړو فریقینو ته قسم قرآن ورکړی دی او ویلي دي چې د نن نه پس به تاسو په خپلو کې په ورورولۍ باندې ژوند تېروئ. په دې موقع باندې د جرګې مشرانو میرعلم خان موسی خان عابدعلي ویلي دي چې زموږ مقصد د علاقې خدمت کول دي، ولې دغه شانتې بې شمېره شخړې مخې ته پرتې دي. دوی ویل که په هر کلي کې دغه شانتې مشران راپورته شي نو د دښمنۍ به په دوستۍ او په ورورولۍ کې بدلې شي. په دې موقع باندې د جرګې مشر میرعلم خان د راغلي میلمنو او د جرګې د ممبرانو او د دواړو فریقینو شکریه ادا کړله او دوی ویل چې دوی زمونږه عزت ساتلی دی، ولې چې دوی زمونږه هر قسمه خبره برداشت کړې ده او خپلو کې یې ورورولي واپس بحال کړې ده. کې موسی زمونږ سره ډېره زیاته منډې ترډې ووالې، دا په دې کې د توراشي دوی سید په دې کې عبید د آخري خبرې موږ سره عبید او په دې کې موږ سره چې کومو خلکو منډې ترډې ووالې دي الله دې عزت وکړي. زه د دواړو فریقو بیا مشکور یم، ډېره شکریه ادا کوم چې نن هم دا خبره ومنله. او زمونږ په دې ملک کې زه ټولو خلکو ته سوال کوم چې زمونږ په دې ملک کې کوم ځای کې مور لګي، زمونږ یو تنظیم دی، ظهورشاه باچا دی، موږ سره مجاهد خان دی، اسلم خان استاد دی، مفتی عمران صاحب دی، موږ موسی هم ځان سره په هغه تنظیم کېږو. نو دا که خیر په دې ملک کې چې کوم ځای مور لګېدلي موږ به د هغې اور مړ کولو کوشش کوو چې زموږ په کلي یو کلي کې هم دا اور بل پاتې نه شي او دا مړ شي او دا ټول خلک خوشحاله شي او د هر سړي دا نفرتونه ختم شي او هر سړي دا هغه ورورولي په ورورولۍ شي. او کم کلي کې هم داسې خبره نشته چې هغه د مخکې نه هغه رشته دار نه دی، دوست خو به وي. د دوستانو په منځ کې او د خپلوانو په منځ کې دا کیسې راځي، خو دا خلک بیا هواروي. زه دا یو خبر عرض کوم چې دوه کسانو جګړه کولې او درېمګړی نه راپاڅېدې او د هغې په منځ کې د خیر خبره نه کولې او جوړه نه کېدې، نو په دې ملک به تش مړي کېدلو. د اختر مونځ به چا کولو، د جمعې مونځ به چا کولو، د چا په جنازه کې به څوک وو، بیا به هر سړي دغه ده مړی کور کې ښخ. خو دا دوه کسه جګړه کوي او درېمګړی راپاڅېږي کې د خیر خبره کوي، الله یې خیر ته رسوي، الله ټول کارونه سموي. د دې د 10 کاله شو، 10 کاله په دې کې مونږ منډې ووالې، خو 10 کاله کې کېدای شي ما نه الله ناراضه و، د دې مدیران ته ګناه نه اچوم، زه ځان ته اچوم، کېدای شي ما کې فرق و، زما نه به الله ناراضه و چې دا خبره 10 کاله نه ځینې زه یم چې زما دا کلي دی، په دې کلي کې چې کله دښمني جوړه شوې ده او زه راغلی یم، د کرکنۍ د خلکو ډېر زیاته صفت کوم په هر ځای کې کوم. د کرکنۍ خلکو ډېرو مړو خبره وه او ما ته کېناستلو، زه ورغلم د زیارت په ورځ تللی، د بل زیارت په ورځ ما په د 8 مړو نیټه ایښلې ده. دا ګورې ډېره د خوشحالۍ خبره ده او دا د خلکو نن هم زه د هغې شکریه ادا کوم او دویم دغه شان خلک د خدای په ټول ملک کې پیدا کړي د کرکنۍ کې دي. دې کې مونږ په عذاب شو، خو دا د دې ګناه نه وه، دا ګناه به کېدای شي ما ته وه، د ما نه به الله ناراضه و. د دې وخته پورې ما نه څنګه ما د کلي خبره زه د تیرا پورې او د وزیرستانه پورې او د باجوړو پورې جرګه کوم د خپل کلي خبره ما نه 10 کاله ته ورسېده. یاره کېدای شي زما غلطي وي، ما ته ګناه وي. که دوی چې دوی نه پوهېږي، دوی نه پوهېږي د یو کس 10 لکه روپیو لګېدې، ما ته پته ستړی بیسونه کړي، د یو کس 10 لکه روپیو لګېدې ستړی بیسونه کړي. اوس هم ښه ده چې الله راضي شو، زما نه راضي شو، د دې مدیران نه راضي شو. خبره وله زمونږ ټول کور ګرځي او دغه زمونږ ټول خاندان تاسو ته پته ده چې ګرځي او د هر ځای کې د هر چا جوړو کې کوشش کوي، کولو نه کول ګوره د الله کار دی. چې دوه مدیران ګوره جوړه نه کوي، که دا 10 کلي راپاسي نو ولی نه شي کولی. چې دوه مدیران جوړه کوي او الله راضي نو ګوره نه کېږي چې الله ناراضه یو. الله راضي شو چې کله الله راضي شو د دین هم الله راضي شو، ما هم راضي شو. نن دا دې مونږ دا یو ځای ناست یو، په یو ځای باندې خپلې خبرې مو کړې، قرآن قسم وشو د نن نه پس به که ښې دا ورورولي قایم او دایم وي. زه دې لیکلو والا رور ته وایم چې په کوم شتام کې دې لیکل کړي دي، په بل شتام کې ورسره ولیکه. په دې کې 100 لکه روپۍ جرمانه شوه چې کوم خلاف ورزي وکړه، هغه نه به موږ 100 لکه جرم اخلو، په کلي به یې بندو.
که فصل یې ولاړ فصل به یې تالا کوو که جرم ترې نه وسولي د هغه د کور د پټي نه به یې وسولو خو دې نه به 100 لکه روپۍ جرم مونږ اخلو خدای دې دې ته نه رسوي چې د جرم په دې راشي دواړو فریقو ته وایم یو فریق راپاڅېدو خلاف ورزي وکړه بل فریق په خپل تپوس په خپله نه کوي ابه جرګې ته وایي جرګه به یې تپوس کوي که چېرې فریق راپاڅېد خپل تپوس یې په خپله کړو چې 100 د مخکې جرم دغه پړ نه اخلم د دې در نه به هم 100 لکه جرم اخلم دا به د ده د پټي نه او د ده د کور نه زه وسولوم خو دا به تصوم ما سره به د جرګې ملګري په دې کې پوره کلک ولاړي د ما سره به د کلي مشران په دې کې کلک ولاړي زمونږ ظهورشاه باچا دی زمونږ اسلم خان استاد دی مجاهد خان دی د سوکړو دا ډېر مرګي زمونږ طارق خان دی خو دا مونږ سره ګرځي او په هر کلي کې زمونږ مړه هفته کې زمونږ یو جوړه په هر کلي کې وي د سنډسر خبره د 7 کامو خبره وه د ظهورشاه باچا دی مجاهد خان دی طارق خان دی په منډو د مفتي عمران دی په منډو هغه حل شوه هغې نه د حل کېدو نه وه خو دا یو تنظیم د ملګرو جوړ کړی دی خبر وله مونږ پکې نه پوهېږو مونږ ناپوهه خلک هم پکې اغوښتي وو نو زه خدای دې ورسره خوږي نه پوهېږو دوه ته نه پوهېږم خو تاسو چې کوم دی څه ځای خبرې به تاسو کوئ سوال به درته زه کوم